نن موضوع ده خوشحال خان خټک بابا. خوشحال خان خټک بابا چې دی هغه یو داسې تاریخ ساز شخصیت دی چې د هغه په شان شخصیت په پښتو ادب کې نه تیر شوی دی او نه ښکاري چې تیر به شي، او د ټولې دنیا په عظیمو شاعرانو کې زه ګڼم چې خوشحال د سر شاعر دی. وایي چې د خوشحال دیوان دکان د جوهری دی، پکې واړه لال و در یاقوت الماس دي، د جوهر و قدر چا زده جوهری زده، نه هغه چې مرغچی چې په لاس دي. مارغان چې کم کاڼي راټول کې سپین کاڼي، اکثر چرګان چې حلال شي په ججوره کې سپین کاڼي پراته وي. نو وایي چې د خوشحال دیوان دکان د جوهری دی، پکې واړه لال و در یاقوت الماس دي، د جوهر و قدر چا زده جوهری زده. یعنی د ملغلرو قدر چې هغه د زرو په قدر زرګر پوهېږي، نه هغه چې مرغچی چې په لاس دي. یعنی مرغو چې کوم کاڼي راټول کړي یو ښایسته ښایسته کاڼي، نو هغه د کار خو نه وي که نه. خوشحال بابا په یو وخت باندې طبیب هم و، خوشحال بابا ښکاري هم و، تورزن هم و، د خټکو د قبیلې سالار هم و، د مغولو منصبدار هم و، او د دې سره سره خوشحال بابا د طب په هکله باندې یو کتاب لیکلی دی. د هغه کتاب نوم دی صحت البدن یا طبنامه. یعنی د طبیب و او ډېرې بلا نسخې اوس هم زه استعمالوم په خپله باندې، او ډېرې کارګرې نسخې دي. بیا د هغې نه پس د خوشحال خان بابا بل کتاب دی، د هغې نوم دی بازنامه. د بازونو د مرضونو، د بازونو د قسمونو، د بازونو د ساتلو په هکله باندې په شاعرۍ کې دا کتاب لیکلی. طبنامه هم په شاعرۍ کې ده او بازنامه هم په شاعرۍ کې ده. د دې نه پس جی د خوشحال بابا سواتنامه کتاب دی. زنځیرۍ تقریبا 14 کتابونو دره کې مونږ ته په لاس راځي، خو د خوشحال بابا دیوان یا کلیات چې دي تقریبا 40,000 شعرونه لري، او دغه 40,000 شعرونو دننه د خوشحال بابا د ژوند ژواک، د خوشحال بابا د علم، د فلسفې، د تخلیقي جوهر ټول کمالونه پراته دي. خوشحال عظیم خوشحال د دې نیکه چې و اکوړ خان چې و هغه د کربوغه شریف نه راغلی و، د هغه هنګو د سیمې نه، او په اکوړه خټک کې آباد شوی. بیا د دې نیکه یحیی خان، بیا شهباز خان، بیا خوشحال خان بابا او د هغه زامن او د هغې خاندان، هغې ډېره موده دغه اکوړي کې تېره کړې وه، او تر ننه پورې د خوشحال بابا هغه رایل فیملی چې ده، هغه خانواده چې دي، هغه په اکوړي کې اوسیږي. اجمل خټک بابا هم د دغې کورنۍ سره تعلق لري. الله دې هغه جان ښایسته کړي د دواړو. نو د خوشحال بابا د شعر، د فکر، د فلسفې، د هغه د دانش ملغلرې چې دي، دا د پښتو ادب ډېره لویه سرمایه ده، او د دې نه یوازې پښتانه نه بلکې ټوله دنیا ته فیض اوچتولی شي. خو افسوس دا دی چې مونږه د بابا هغه حق ادا نه کړی شو کوم حق چې ادا کول پکار و. یعنی مونږه نورو ژبو ته ونه ژباړلی شو. که مونږه خوشحال بابا په نورو ژبو کې وژباړو، سلک ډېر کار پې شوی هم دی. یو 2 فرنګیانو د هغې دواړو نومونه، د یو نوم ډاکټر میکنزي، د بل نوم میجر راورټي، یو بله مو چې نامه یې ماته یاده نه ده دا وخت، دوی د خوشحال بابا څه کلام ترجمه کړی و په انګریزۍ کې، چا خلکو په اردو کې کړی دی. نو د خوشحال بابا نه د کلام نه علامه اقبال هم خبر شو د انګریزۍ په لار، او بیا علامه اقبال دومره هوښیار او دومره پوه انسان و، او دومره د خوشحال بابا سره مینه لرله، وایي چې حکیم ملت افغانیه، طبیب علت افغانیه. یعنی خوشحال بابا ته د افغانانو، د پښتنو د مرضونو طبیب ویلی دی، او د پښتنو مشر او حکیم یې ورته ویلی دی. نو د دې نه تاسو اندازه لګوئ چې د علامه اقبال دغه مینې کمال دا وکړو چې په 1900
13 او د 1938 ترمنځ چې کله علامه اقبال په پنجاب یونیورسټۍ کې د فلسفې پروفیسر و نو هغه خپل یو شاګرد ته دا ذمواري حواله کړه چې په خوشحال خان بابا پی ایچ ډي وکړي. د هغې نوم و بیګم خدیجه فیروز الدین. نو په خوشحال خان خټک باندې وړمبی پی ایچ ډي چې دا هغه بیګم خدیجه فیروز الدین کړې ده. د بیګم خدیجه فیروز الدین کمال دا چې هغې دغه پی ایچ ډي کړې وه په انګریزۍ کې، خو بیا وروستو دا په اردو کې ډاکټر اقبال نسیم خټک ترجمه کړې ده او ډېر د کمال پی ایچ ډي دا ډېر عجیبه خبرې پکې د خوشحال بابا باره کې شوي دي. نو دا د علامه اقبال کمال و او علامه اقبال د دې بیګم خدیجه فیروز الدین د پی ایچ ډي نه مخکې په خوشحال خان بابا باندې یو مقاله ولیکله. نوم یې په انګریزۍ کې مقاله وه دی افغان واریر پویټ. نو د علامه اقبال دغه مقاله چې دا د خوشحال خان بابا په هکله وړمبی مستند تحقیقي اثر دی. نو د هغې په رڼا کې بیا پی ایچ ډي وشو او د هغه پی ایچ ډي په رڼا کې علامه اقبال بیا د افغانستان د وزیر تعلیم سره دا خبره وکړه چې تاسو نور هیڅ هم مه کوئ، صرف او صرف په خپل شاعر خوشحال خان خټک باندې کار وکئ او د هغه دا کار چې دی دا ولس ته ورسوئ، نو بس تاسو د کامیابۍ ټول کمال په دغه شاعر کې پټ دی. او هغه بیا د افغانستان حکومت پای باندې بلا ریسرچونه وکړه. بیا دلته هم پې کار وشو. کله چې پاکستان جوړ شو نو پښتو اکیډمۍ پې هم کار وکړو. د هغې نه علاوه پښتو اکیډمۍ یو خوشحال ریسرچ سیل جوړ کړی. بیا د خوشحال بابا مقبره ښایسته جوړه شوه په اکوړه خټک کې. د خوشحال خټک په نامه لایبرري جوړه شوه. نو دا ټول هر څه چې دي دا هغه قدمونه دي چې د خوشحال بابا شایع نشان دي. خو دا ده چې خوشحال بابا ډېر قدرول او ډېر ځلول او ډېر نازول غواړي. خو مونږ افسوس دی چې هغسې د خوشحال بابا هغسې قدر ونه کړی شو. شاید چې مونږ هغومره پوهه هغومره درک نه لرو، شاید چې وجه دی یا وطن پام نشته. خو بهرحال خوشحال زمونږ ډېر عظیم شخصیت دی او د دغه عظیم شخصیت شعرونه ملغلرې دي. وایي چې د تمې په هکله خوشحال بابا وایي چې له هیڅ چا تمه مه کړه که هوښیار یې چې تامې سړی تر هر چا پورې خوار دی. له هیڅ چا نه تمه مه کړه که هوښیار یې چې تامې سړی تر هر چا پورې خوار دی. تمه 3 حرفه لري واړه بې ټکیه، هر یو حرف یې غړوندي ورته تیار دی. یعنې د تمې 3 حرفونه دي او هر یو حرف چې دی هغې ته غړوندی اچول دي. مطلب چې دا تمه چې ده نو دا داسې دی چې تام ګرفتارۍ څنګه چې دې ته په خپله د غړوندي ضرورت دی، نو دغه رنګ دا تا هم په پړي باندې تړي، تام ګرفتارۍ. په بل ځای کې وایي چې په زړه د واړو خلکو نیکخواه اوسه، هدایت کړونی د هر ګمراه اوسه. تمه له چا مه کړه سخا په هر چا کړه، بې تخت و تاجه لکه بادشاه اوسه. د خوشحال بابا په نظر کې اقتصادیات هم و، د خوشحال بابا په نظر کې نفسیات هم و، جنسیات هم و، جمالیات هم و. خوشحال بابا په هره موضوع خپله خبره کړې ده. اقتصادي نظریه وګورئ، وایي چې خاني کار د هر چا نه دی، د هغه دی. خاني کار د هر چا نه دی، د هغه دی چې صرفه یې نه په سر وي نه په زر. بل ځای کې فرمایي د بازانو ښکار د چا دی، د زردار دی. هم زردار هم بے پروا قلندروار. او بل ځای کې فرمایي چې خپل پردي ته په خوله وایي زر زر، خپل پردي راته په خوله وایي زر زر، و عالم ته د هر څه نه ښه دي زر. نه به دی په لږو زرو نظر وکړه، نه به پرېوځي و خوشحال ته غر غر زر. بیا ځان یادوي چې سخاوت مې په تقلید په رسم نه دی، سخاوت مې په تقلید په رسم نه دی، زه له ځایه د سخي بابا پسر یم. او وایي چې نه مې کار په زردارۍ نه په ساتل ده، کاروبار مې په بخل په خورول ده.
چې دستار تړي 1000 دي د دستار سړي په شمار دي. خوشحال بابا د سړي د پاره هم یو قانون جوړ کړی چې دغه قانون نه لاندې نه ځي. وایي چې تر سر تر پایه چې سړی ساز دی که فهم وکړې درست سره راز دی. سړی هغه ګڼه چې خپل ځان پیژني، چې بې خبر وي یو تش تراز دی، یعنی تش یو بت دی، تش یو نقشه ده. چې کوم سړی خبري نو هغه چې دی هغه چې ځان پیژني نو هغه سړی چې دی هغه ټیک دی، او چې ناخبري نو هغه بس تش یو بت دی. او د سر نه تر خپو پورې چې بني آدم جوړ شوی دی، الله جوړ کړی دی، نو دا که ته پې غور وکړې نو دا د یو راز نه ډک دی. ښه جي. بیا خوشحال بابا وایي چې په جهان کې که مردان دي نو هغه دي چې وسختې ورته ونیسي ځانونه. یعنې په دنیا کې که سړي دي نو هغه دي چې سخته زغملی شي، چې سختې ته جاړي نه، چې د سختې ته جاړي نو بس هغه یې سم دی. د پښتو ژبې په هکله باندې د خوشحال بابا ډېر نازک جذبات ووی چې پارسي شعر مې هم زده، سلیقه لرم د دواړو، پښتو شعر مې خوښ شو، هر څوک خپل ګڼي ښاغلي. او بل ځای کې وایي چې په پښتو شعر چې ما عالم بلند کو، د خبرو ملک مې پته په سمند کو. او چا زما مړوند ټینګ نه کو په دا کار کې، ما د هر یو اخلاص په زور مړوند کو. او ما خوشحال چې په پښتو شعر بیان کو، د پښتو ژبه به اوس په آب و تاب شي. بل ځای کې وایي چې د خوشحال خټک په ژبه برکت شه، چې ویل کړي په پښتو له هره بابا. بیا وایي چې دا چې زیم په پښتو کې، دا چې زیم په پښتو کې لکه کسی په لیمو کې. واه. د خوشحال بابا په شاعرۍ کې د موضوعاتو یو بهار راځي. خوشحال بابا په باز هم ډېر مینو، په ښکار هم ډېر مینو، او د هغې په هکله ډېر ښه نظریات هم لري. او وایي چې په خوشحال باندې د ښکار هوا ژوندون شي، مرده دله که په تا باندې بیګار ده. او خوشحال بابا وایي چې یو د ښکار، بل د کتاب، بل د دلبرو، په جهان کې نورې نشوې دا درې مینې. بل ځای فرمایي چې که پوستي له پوسته واوړي ګوندې واوړي، که پوستي له پوسته واوړي ګوندې واوړي، د خوشحال خو جارواته نشته د ښکار. وایي چې افیمي که د افیمو نه واوړي پوست وایي افیمو ته، که افیمي د افیمو نه واوړي وابوړي، خوشحال د ښکار نه نشي اوړېدی. دومره په ښکار مین و. خوشحال بابا ډېره عظیمه اخلاقي شاعري هم کړې ده، او د دغه اخلاقي شاعرۍ بې شمېره نمونې زموږ سره شته، او د هغه شاعري د دې نه ډکه ده. وایي چې دا یوه وینا د زړه په غوږو واوره، چې بهتره د اورنګ تر سلطنت ده، سر دی درومي مال دی درومي، پت دی نزي د سړي د چارې کل خوبي په پت ده. پت اخلاق، کردار، او چې ستا باندې د نورو خلکو کم حقونه دي نو دې ته پت وایي، پت پالل. وایي بل ځای کې خوشحال بابا فرمایي د منت دارو که مرم په کار مې نه دي، د منت دارو که مرم په کار مې نه دي، که علاج لره مې راشي مسیحا هم. او وایي که گنجونه د قارون درته انبار شي، په هر لور یې غورځوه په سخاوت، د منت دارو که مرم په کار مې نه دي. بل ځای کې وایي که گنجونه د قارون درته انبار شي، په هر لور یې غورځوه په سخاوت، که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. یعنی د مسلسل جدوجهد درس هم ورکوي. بل ځای کې فرمایي چې په دا کلي کې څوک نه لرم خیر خواه، په دا کلي کې څوک نه لرم خیر خواه، چې رښتیا وایم همدا لرم ګناه. د پند و نصیحت په هکله یو بل ځای کې وایي چې بته تل لامبي اوبه تل مومي، بته تل لامبي اوبه تل مومي، بد بوی یې ولې له تنه درومي، بد بوی یې ځکه درومي له تنه، هره بلا ځي د دې تر کومي. بیا وایي ادب چې نه وي په سپین په تور کې، عزت به نه وي په هغه کور کې، دولت به درومي له هغه خلکه چې سره تل وي په شر او شور کې. خوشحال بابا د پند و نصیحت په لار ډېر په ښکلي ډول باندې، ډېر په ساده الفاظو کې او ډېر په روانه پیرایه کې خپله خبره بیانوي او خلک د ځان سره متفق کوي. ځکه وایي چې
که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه که د تمه د مخلوق له دره پرېکړه بادشاهي د مبارک شه که ګدای یعنې مونږ ځان له نیم غمونه اکثر په دې ګورو چې مونږ د خلکو نه تمې لرو مونږ خلکو نه تمې لرو چې یاره فلانی به دا وکړي ما سره دا به وکړي چې هغه ونه کړي نو بیا مونږ د هغه نه خفه یو چې یاره دا خو د ما سره زیاتی وکړو اته هېڅ هم پته نه مونږ ته په زړه کې تمه ساتلي زما رور دی زما عزیز دی کراچۍ کې دی بهر وطن کې دی چې هر عزیز یم یاره دی ماله موبایل راوړي نو چې هغه موبایل را نه وړي نو زه بیا خفه یم اته په منځ کې پته هم نه او د هغه د حالاتو نه هم زه نه یم خبر نو دا زمونږ د ټولو نه لویه خامي ده چې مونږ د بل چا نه تمه لرو نو چې کله دې هم تمه لرله نو ته به د تمې د وجې نه اکثر رسوا کېږي خرابېږي به خفه کېږي به رنځېږي به د حسن او جمال نظریه د خوشحال بابا ډېره غوړه او ډېره مسته ده او وایي چې د خوشحال بابا دا شعر واورئ ډېر ښه دی چې په باغ و راغ کې ګلونه واړه یو ګل به نه وي بیا تر آهاړه هستی دا هسې نیستی دا هسې جاړه حیرانه بلبله جاړه بلبل ته وایي چې هست یعنې شته او نیست نشته نن څوک شته او نن سبا نشته بلبل ته وایي چې ته چې دې ګلونو ته ګورې په باغونو کې دې ګلونو ته ګورې نو دا چې کله هاړ راشي نو بیا به دا یو ګل هم نه نو مطلب دی چې دنیا کې چې دی که بقا شته نو فنا هم شته که زرغونېده شته نو ورکېده هم شته بل ځای کې جي فرمایي چې د ښکلو د جمال په ننداره کې مې خدای بیاموند د ښکلو د جمال په ننداره کې مې خدای بیاموند ډېر نه دي له مجازه حقیقت ته رسېدلي ډېر دي له مجازه حقیقت ته رسېدلي یعنې د بنیادمو د کثرت په ذریعه به ته وحدت ته رسې ته چې د خدای پاک قدرتونه ګورې نو دا قدرتونه به تا په دې مجبورۍ چې ته د خدای پاک وجود ته د خدای پاک قدرت ته ځیر شې او ته یې ومومې ته به الله ته نږدې کېږې چې کله ته د الله قدرتونو ته ګورې بل ځای کې فرمایي چې شور و شر به د رانجا په جهان نه و که د هیر صورت پیدا نه وی په شور کې شورکوټ یو ځای دی په پنجاب کې په هغې کې هیر او رانجا پیدا شوي هیر هلته پیدا شوي وه نو وایي چې د هغې د شور و شر به د رانجا په جهان نه و رانجا که څوک پېژني نو د هیر په وجه پېژني که په شور کې یعنې شورکوټ کې هیر نه وی پیدا شوي نو رانجا هېڅ چا هم نه پېژندو دغه رنګ مطلب چې د خوشحال بابا د حسن او جمال ډېر ښایسته شعرونه شته وایي چې خود به ستا تر مخه د ګیا غوندې څرګند شي خود به ستا تر مخه د ګیا غوندې څرګند شي ګل د لالا راوړه خپل رخسار لره که نه او ولې راته وایي چې په ښکلو نظر مه کړه ولې راته وایي چې په ښکلو نظر مه کړه ښکلي چې پیدا دي خو دیدار لره که نه بیا د هغې نه پس بل ځای کې فرمایي خوشحال بابا چې که هر څو دي پښتنې جونه تنازې دا د هند سکڼۍ هم نه دي بې نیازې نه یې جنګ نه یې ماڼه نه یې هوډونه سړه مهر سړه مینه سړه نازې وایي چې پښتنه کې پښتنې که ډېرې ښایسته دي خو په هند کې هغه تورنګړۍ چې دي کومې د تور نه تور بخنې چې مونږ چې ورته سکڼۍ وایو د هند سکڼۍ هم نه دي بې نیازې دی وایي چې د هندوستان هغه هم ډېرې ښایسته دي هغه نه جنګونه کوي نه مرورېږي نه نخرې کوي سړه مهر سړه مینه سړه نازې یعنی مهر محبت او ناز ادا پکې زیات دي دا د خوشحال بابا د خپله تجربه وه خوشحال د طب په هکله ډېر مدلل او ډېر مزیدار شعرونه ویلي دي او د طب په میدان کې خوشحال یو ډېر لوی نوم لرلی دی او د هغه ډېرې فارمولې زه تاسو ته وایم چې د خوشحال بابا یوه نسخه چې دا هغه زه استعمالومه تاسو هم استعمالولی شئ بغیر فیس نه ځان سره نوټ کوئ کله چې د چا معده سوځي اکثر خلک وایي زړه مې سوځي د خوراک دا نالی چې دا سوځي نو چې کله دا نالی سوځي د خوراک نو تاسو شنې مۍ 15 شنې مۍ راواخلئ ویې او بیا په خوله کې اړوئ رااړوئ او د هغې پوستکي به ورو ورو بیلیږي او تیریږي به اخر کې به ټولې مۍ تیرې شي نو چې کله دا تیریږي نو بیا به ستا نه دا هیري چې ستا معده سوځېدله
دا د خوشحال بابا نسخه ده، مفته مې درکړه. خوشحال بابا د عشق په باره کې ډېر ګټور شعرونه ویلي، وایي چې په عشق سره ژوندي دي هغه نه مري، چې په عشق سره ژوندي دي هغه نه مري، چې بې عشقه ژوندي ګرځي مړه هغه. یعنې بغیر د عشق نه چې کوم ژوندي دي نو هغه مړه دي اصل کې، او چې په عشق باندې چا عشق کړی دی نو که هغه مړه هم شي نو هغوی د عشق په برکت ژوندي دی او پای تر اوسه. ښه جي بل ځای کې وایي چې زه خوشحال په هغه چا پورې حیران یم، زه خوشحال په هغه چا پورې حیران یم چې د یاره نه جدا شي په څه ژواک کا. او بل وایي چې بې د یار د زیبا مخه ګمان مکړه چې خوشحال به په بل مخ شي شکیبا. یعنی د خپل محبوب نه علاوه خوشحال د بل چا په مخ باندې مینه نه راځي. دا ډېر قیمتي شعر دی چې د دنیا خاني میري په زور او زر شي، د دنیا خاني میري په زور او زر شي، عاشقي په بل څه نه شي په خپل سر شي. خوشحال د پښتنو نه ډېر ګیلمن و، وایي چې دیو خپل قامي مرام او قامي مقصد نه پیژني، نو وایي چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، اتفاق په پښتانه کې پیدا نه شو، ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کو. بل ځای کې وایي چې د خپل قام نم ګیلې کوي، د خپلو خلکو نه ګیلې ملې هم کوي. وایي چې پښتانه که آدمزاد دي په خویونو کې هنات دي، نه حکمت لري نه عقل، خو بس خوښ هر ګوره په فساد دي. او دا وخت په وخت باندې مختلفې ګیلې هم کوي او وایي چې یاره پښتانه چې دي هغې اتحاد او اتفاق پکې نشته، او د دغه اتحاد او اتفاق د نشوالي په وجه باندې هغه ډېر ګیلمن هم دی، او د دغه ګیلې په وجه هغه په دوی تکیه نه ده کړې. وایي چې هره چار د پښتانه تر مغل ښه ده، هره چار د پښتانه تر مغل ښه ده، اتفاق ورسره نشته، ډېر ارمان. نو دا د خوشحال بابا د شخصیت داسې ډېره مختصره لنډه شان ننداره وه چې د شعرونو په شکل کې تاسو واورېده چې خوشحال بابا په مختلفو موضوعاتو ویلي. د خوشحال بابا په هکله باندې امیر حمزه خان شینواري بابا یو نظم لیکلی دی، ننګیالی خوشحال خټک. نو که ستاسو خوښی دا په کال 1948 کې دا نظم لیکلی شوی دی او دا په کابل کې لیکلی شوی دی. نو د خوشحال خان بابا دا نظم چې دی دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د خوشحال خان بابا په هکله د حمزه بابا نظم. په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک، په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک، په پنجه د اجل کې و شمشیر خوشحال خټک. پریشان و دې دپاره چې پیدا شي جمعیت، پریشان و دې دپاره چې پیدا شي جمعیت، یو داغ یې په زړه یو وړ د پښتون مرکزیت، نارو د اتفاق به یې که غرونه لړزول، لاکن نکړو پیدا یې په پښتون کې قومیت، خپل نن یې که هر څو په تیارو کې د تخریب، کړو مونږ لره تعمیر یې رون سبا د ملیت، خپل عیش لقا مزار کړلو دلیر خوشحال خټک، په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک. دریاب که حوصله و همت و سنگین، یرغل یې د مزري و په غورځنګ کې و شاهین، په علم او په هنر کې لارو جامعیت، ادب کې تخلیق لکه فطرت کا و رنگین، فرهاد و بیستون و اقتدار ته د مغل، گفتار په پښتون ځکه هر یو لګي شیرین، دیخنو ته د پښتون لکه ګنډیر خوشحال خټک، په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک. تهذیب یې ځلیدو په هر عمل کې د افغان، مړدی او لوړ همت ته میدان و کل جهان، لرزم فردوسی کوله بزم و حافظ، کالبوت کې قدرت پوکلی روح د فرید خان، نسلونه د پښتون به په توره کاندي ناز، زاره چې پشنه کړې و لښکر د شاهجهان، ورماتې تازه
تاراګړ کو په اجمیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک یو زړه چې د قام په محبت کې بلیدو تیرو باندې د قام لکه د شمع ژړېدو هر څوک نظرونو د وخت لکه د برق باڼه د ننګیالي ورځنې هم نه رپېده تنګسې یې رامروړلې حوادث به انغړدل محفوظ به و د تورې په پرهر به موسېده برېښنا و چې یو ځل نه شو راګیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک له داسې ننګیالي له خلي ننګه مې سر زار د داسې ننګیالي له خلي ننګه مې سر زار دا نوم چې په خوله اخلم په خاطر یې مشه بار د زړه د آینې یې لطافت دی را معلوم شاید چې دغه نوم هم د مغول شي پرې غبار ژوندی دغه جذبه وه پښتنه دغه جذبه کړي ژوند یې غزونې په تعمیر کې د مزار څوک وایي چې په خاورو کې دی زیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک دا وی به یې نیمګړی خو پښتون و د پښتو ژوندون که په دنیا و خو ژوندون و د پښتو صحرا په بیابان په کوهستان چې و تل سر پښتو لکه لیلای د مجنون و د پښتو ډېر ښه پیژندلی او رفتار د وخت د نبض لقمان که د خدای و افلاطون و د پښتو بې نیاز له حوادثو د وخت په سیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک پښتون په اتحاد کې خو لا شته خبرې شته لکن په دې ادب کې د الوت وزر شته نه ښکاري که هر څو پکې لمبې د قومیت دیوان د خوشحال خان کې خو لا اور د سر شته اخر به د دې ساز همه تارونه واخلي سر بې صبره پکې ډېرې لیونۍ سندرې شته ملت به د پښتون نه کاندي هیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک معلوم به وي هر چا ورته قانون دی د قدرت هرګز نه جدا کیږي د رڼا ځنې حدت لکن و پښتنو له بابا اورورکې رازه رڼا تې واخله پکې نشته حرارت هر څوک دی په حق کې د دیخنو و پلپولک پښتون د پاره دی و په ګلانو کې نګهت دا ځکه خو له زړه دی را چاپیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال خټک پښتون کې د خدای نه کړي چې شقات د رجال هر څوک دغه قام دی د قامونو په دنبال لا شته په پس منظر کې غختلي روایات سیالۍ کې د سیالانو خو لا سیال دی چې اوس سیال نمانځلی چې اقبال و حکومت د پښتنو بیا څرنګه کیدی شول چې ته هیر به و خوشحال حمزه کا نن له مونږه شولو هیر خوشحال خټک په ننګ د پښتانه له سره تیر خوشحال